के मुकाबले में होने वाली है। په سوات کې یو ځل بیا د لوبو میلې په صوبایي سطح شروع شوي چې د هغې باقاعده پرانستا د سوات په هاکی ګراوند کې د ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر فضل خالق په لاس وشوه. سوات کې په سپورتس ډپارټمنټ چې هغه زموږ په سکولونو کې په 16 ګراوندونو باندې کار کوي نو موږ ته به د کې ډېر زیات مشکلات خو زمونږ کم سپورتس صوبایي او زمونږ ضلعي کم کمیټي چې دا هغه په انتهایی مهنت سره او په انتهایی مشقت سره یعنی ګراوندونه هایر کړل او زمونږ کم دا صوبایي ټورنمنټ چې په دې کې هغه ډېره زیات دلچسپي واغسته او یعنی زمونږ کم پرایویټ ګراوند چې دي هغې ته د ورځې کرایه ورکړه خو دا د صوبې چونکې زمونږ د وزیر الله صاحب دا ډیمانډ و زمونږ د ډایرکټر صاحب دا ډیمانډ و زمونږ د سیکرټري صاحب دا ډیمانډ و چې دا موږ په سوات کې کوو نو په دغه وجه باندې دی دا ذمہداري واغسته او په ډېر ښه طریقه باندې د دې ټورنمنټ انعقاد روان دی. موږ امید کوو انشاءالله چې دا به مزید هم ښه د ټولې صوبې نه درې کم سل هغه ټیمانو برخه اخیستې ده چا چې په خپلو ضلعو کې او بیا په ډیویژن کې فاینل میچونه په خپله نامه کړي. دلته په سوات کې به دوی په صوبایي سطح لوبیږي. په دې موقع د صوبایي سپورټس نایب صدر اختر علي خان وایي او دا مشهوره خبره ده چې د کم قوم ګراوندونه آبادي د هغې هسپتالونه به شړي نو یقینا چې سوات یو ډېره ښایسته او زرخیزه علاقه ده. دلته ډېر زیات پوټنشل دی. الحمدلله دلته موږ ضلعي ټورنمنټ وکړو د هغې نه وروستو زموږ د سوات د ملګرو چې کوم کمیټمنټ و دلته چې کوم فیسیلیټیز کوم انوایرمنټ و د هغې په وجه باندې ډیویژنل سپورټس فیسټیول هم موږ دلته وکړو او بیا د هغې نه وروستو دغه کامیاب پروګرام نه وروستو د ټولې صوبې هغه ټورنمنټ چې کوم دی د هغې اعزاز موږ دلته سوات ته حاصل شو او دا یقینا چې ډېر چیلنجینګ ټاسک و خو موږ د دې وجې دا قبول کړو چې موږ دنیا ته دا وښیو چې د سوات علاقه د امن دلته قایم دی دلته ښکلا ده د دې خلک دغه دي قدرمند دي او د دې علاقه چې کوم ده د هر قسم سرګرمو دپاره چې کوم دی پر امن ده. د نورو ضلعو نه د لوبو لپاره راغلي میلمنو ته په سوات کې د پاتې کېدو مکمل انتظام هم شوی دی چې له وجې د ضلع ثوابۍ نه راغلي لوبغاړو استادانو په خټه اوږې ستاینې وکړې. ټورنمنټ هایر سیکنډري سکول کالوهان نه طرف نه راغلي یو چونکې موږ خپل لومبې پوزیشن په ضلع کې واغستو د هغې نه پس بیا موږ خپل ډویژن کې فرسټ راغلو د هغې نه پس موږ صوبایي مقابلو دپاره دلته سوات ته راتلو او موږ پرون راغلي یو او دلته موږ د ښه فیسیلیټیز دي موږ ته د هاسټل هر څه مطلب هغوی فراهم کړلي. زما نوم نیاز محمد دی اس ایس ټي پوسټ باندې جی ایچ ایس کالوخان نه راغلی یم. زمونږ د هاکی ټیم د کالوخان سکول دی مونږ ته چې کوم دی نو په دا کې په ډسټرکټ کې مونږ لکه پوزیشن تھرو آوټ داسې واغستو چې هلته د هاکی بل ټیم نه و. مونږ رالو ډویژن ته د نوخار او د مردان ډسټرکټو نه مونږ دغه وګټو میچ وګټو او اوس صوبایي نمایندګي کوو دلته کې راغلي یو او دلته دی د خپل وس مطابق زموږ هغه ارینجمنټ د ارسه کړی دی. په دې ټورنمنټ کې د صوبې 8 ډیویژنونو نه درې کم سل ټیمان حصه اخیستې ده چې به کرکټ هاکي فوټبال والیبال بیډمنټن او نورې ډېرې مقابلې هم کولی شي. او نن د سپورټس مقابلې چې دي په ټول ګراوندونو باندې په سوات کې شروع دي. د هاکي ګراوند موږ نه د هغې نه افتتاح وشوه. په اصل کې موږ ته یو مسله د ګراوندونو 16 ګراوند 14 ګراوندونه چې دي هغه زمونږ چې دي هغه د لوبو کولو قابل نه دي. په دې لوبو کې د خیبر پښتونخوا 8 ډیویژنونه چې دي هغه به حصه اخلي او د هغې په دې کې ټورنمنټ کې به ټول 10 ګیمونه کېږي میجر ماینر چې دي هغه په دې کې شامل وي او 97 ټیمز چې دي هغه په دې کې سالي او سوات ته راغلي دي په سوونو باندې طالب علمان پلایرز چې دي سوات کې موجود دي. د دې لوی میلې اخري پروګرام به په کال 2023 کې د جنوري په 2 نیټه د اس پی اس په ګراوند کې کولی شي چې به پکې د تعلیمي ادارو مشران شرکت کوي. بریالي شوي لوبغاړو ته به انعامونه ورکوي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم ته اجازه راکوي. په لوی الله مسپارم د الله پامان.